لسمې د محرم الحرام تعلق د اوسو سيزونو سره فلسمه د محرم الحرام اولنې باران شوی فلسمه د محرم الحرام حضرت ادریس علیه السلام جنتونو ته داخل شوی فلسمه د محرم الحرام د حضرت نوح علیه السلام کشته د جودي په غر باندې ودرېدل فلسمه د محرم الحرام باندې حضرت آدم علیه السلام د حضرت حوا بیبي سره ملاو شوی دا فلسمه د محرم الحرام د دنیا کارونه شوی دا ونه وای خو هغه ټول کارونه هیر کړی دي چا قربانې د امام حسین رضی الله سبحان الله ډیر کارنامې شي او د امام حسین رضی الله کارنامه اډیره معینه ده اډیره ښکارا ده او یاد ساته د امام حسین رضی الله عنه قربانی پدې کې غټ راز الهی ده الله تبارک وتعالى برزاوه ته حضور ډیر زیات خوخو روایت کې راځي او پر د اختر ورځ رااله د امام حسن هم د اختر کپڑے نشته د امام حسین هم نشته حضور مبارک ډیر خپه دي یره د خلکو د بچو په کپڑے خيسته خيسته جامې به چولي خپل کپڑے به چولي زما د نوسو کپڑے نشته خپه دي جبرئیل امین راځي الله تبارک وتعالى سلام ویلې او ستار دوه نسو د پاره د جنت د لباس راغوخته یو سره کپڑا ده برشنه کپڑا حضرت جبرئیل علیہ السلام حضور مبارک له تسلی ورکړي د عام خلکو په ټیک د کپڑے خو د دنیا کپڑے به تو ګوره کنه استان وسو ته د جنت ته کپڑے راځي حضور مبارک ډیر خوشاله شو روایت کې راځي داګه نه پس خپه شو صحابت تپوس کې قربان تاسو خوشاله شوي خپول شوي وی جبرئیل امین کپڑے راوړ ډیر خوشاله شو یو خبره وسره وکړه ای وی دا شین لباس به امام حسن ته واچي تب حسین ته ناچي او دا سور به امام حسین ته واچي د حسن ته ناچي گویا شنه کپڑا به خاص کر د امام حسن د پاره گیفت شوی دا راغلی د جنت او دا سره کپڑا امام حسین د پاره خصوصي راغلی دا او پر سبب کې صدا ستاده یو نصیب په زهر باندې شهید کی او د څوک زهر اوس کی هغه وجود شین شي دله به څوک زهر ورته دا بل نصیب امام حسین دی به یزید د پلید د لاسه په میدان د کرب بلا کې شهید کی روایت کړه چې حضور مبارک یو پر د خوب را پاسه ده ډیر زیات خپو بیبي حضرت ام سلمہ رضی الله مبارک ته فرمایل په میدان د کرب بلا کې مخبل وسی هغه زه ولیدو کمزې کې چې با شهید کی کمزې کې بد یزید پلید دلاسا د حضور مبارک وسی امام حسین شهید کیږي یعنی زمان وسی به شهید کیږي یرا ام سلمہ رضی الله دا خور ځان سره واخله دا د کربلا خور ده دا خور ځان سره په بوتل کې محفوظه وساته او دې ته ګوره زب په دې مقدس مکه نه ما زب تلې مې ني زب پردشه ما په خپل روزه اطهر کې به موجوده ما ام سلمہ رضی الله دې ته ګوره چې کله دا په وینه کې بدل شو پوه شي په میدان د کرب بلا کې امام حسین شهید حضور مبارک کو سره ډېر زیات مینه و ډېر محبت وسل یو پر د حضرت فاطمه الزهرا دا خبره او د امام حسین محبت زکه دا خبره کوم چې تاسو نوٹ کړئ چې حضور مبارک وسره مینه کړو څومره مینه وسره کړ یو پر د فاطمه الزهرا حجرې ته راځل باران ورېدو چې باران ورېږي لاندې چکړې خټي حسنین خپل مینه ښکارا کول د خپل بابا جان سره صحن ته وړاندې شو خپل نیکه محترم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یمغه واخله فاطمه الزهرا رضی الله مبارکه بچی دي وی لګم دي نکله وخ ورکه چې سره د صحن د خوراشي بیا هم پغې کې واخلي کنه هغه عزت کو هغه ماشومتوب پکې وکنه هغه ماشومتوب باندې ازبینتوب پکې وکنه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي په خټو کې وته مبارک کړي امام حسن په دې کې کراوه امام حسین امراو د خپل صادره په د پاسه خور کو فاطمه الزهرا رضی الله مبارک چې کړه دا منظر لیدو وی قربان ډیر خسته منظر دی ډیر خولي منظر دی مال اجازه نه راکوي چې زم پر صادر کې پټ شو فاطمه الزهرا سلام الله علیها مبارکه
د حضور په دغه صادر کې چې منظر یې ولیدو چې یو طرف ته پکې امام حسن پټ شوی دی بل طرف ته پکې امام حسین پټ شوی هغې مبارک کې هم خوند ورکړو وایي زه هم په دې صادر کې دردن نه کېږم ناګهانه چې وکتل علي المرتضی رضی الله مبارک رادن شو چې وی کتل په صادر کې دن یو طرف ته فاطمه الزهرا ده بل طرف ته امام حسن او حسین دي وی قربان مال اجازه نه راکوي چې زم په صادر کې وردن نشم حضرت علی شیر خدام په صادر کې جبرئیل امین راغی چې قربان زه وحی را لېږم راځم بار بار خو د دې منظر زه هم ډېر زیات لیوالی یم او ما هم ډېر زیات ارمان کړی ستاسو د داسې تعلق او صحبت یاره قربان کو مال اجازت راکړئ زم پرې صادر کې حضور مبارک ورته وفرمایل جبرئیل امین راشه خو زما بچې فاطمه الزهرا سلام الله علیها ډېره حیاداره بیبي ده صادر ته داخل شو زما شاته کېنه جبرئیل امین ورته وی ښه ده قربان یو اجازت راکړه زه به ستاسو شاته کېنم خو زه به ستاسو مهر نبوت هم ښکلوم حضور مبارک ول اجازت ورکو حضرت جبرئیل علیه السلام د حضور مهر نبوت ما پیغام بل وزم ورکړی وغه ده چې دین او شریعت قربانی غواړي ګور یاد ساتئ بیا به ناز او نخرې نه کوو بیا به قرباني وکړو بیا به دا سر کو د تن نه جدا شي خیر دی بیا کو دا روح په دې جسد کې هغه برقرار پاتې نشي خیر دی بیا کو د امام حسین په شانتي د یزیدیانو د اسونو په خپو کې دا هغوی سر مبارک لکه د فټبال یو طرف ته بل ولوغړېږي خیر دی خو چې د الهي کلمت الحق دپاره اواز قرباني ورکړي خپل بچي ور وړاندې کړي دي او زه اخیر خبره کوم حضرت امام حسین یو بچی ده سکینا پر روایت کې راځي خلک د عرف مطابق سکیر وي دا سکینا دی او د ډېره زیاته ګرانه او محبوبه ابا امام حسین د دینو په خپل سینه باندې اوده کوله هغې به د امام حسین په سینه باندې آرام کو کله چې امام حسین د دینو خپلې مقتلګاه ته او د کربلا میدان ته وړاندې کیږي نو خپلې خور بیبي زینب سلام الله علیها ته نصیحت کوي یاره زه خو په دین باندې قربانېږم اوس به زما دا روح د دې جسد نه پرواز کوي په طرف د علیین به د امام حسن حسین د دینو دا وجود د روح رواني هغه به زه وایم د ارجعي الی ربک راضیة مرضیه مصداق به جوړوي ولې نیکانو اخو نفس مطمئنه اخو نفس راضیه انا خو نفس مرضیه او حضور فرمایي الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب دا مرګ به ما ته تګرانی چې چا د الله محبت کړي چا د رسول الله محبت کړي اته بیا مرګ هیڅ شی هم نه ښکاري اته خو دا مرګ یو پل ښکاري چې یو محبوب د بل محبوب سره میلاو اته خو شهادت هیڅ شی نه خو بیا هم اولاد خو دی که نه یاره دا زما بچی به ته سنبالې د دې سنبالښت به ستا ذمه داري او په تاریخ کې لیکي چې کله امام حسن حسین رضی الله په مرکب سور شو خپل رکاب له خپه ورکړه او اسې په حرکت کې راوستو چې اوس به میدان ته وړاندې کېږي نو تاریخ لیکي د امام حسین مرکب یو قدم مخکې حرکت نه کو نه وړاندې کېدو ساکتو امام حسین بیا هم د جرأت نه کار اخلي میدان ته وړاندې کېږي اصله بیا پونده ورکوي رکاب له بیا زور ورکوي او واګه بیا راټینګوي او چې زه خپل هغې مقام ته ورسم کوم چې زما نه الله تبارک وتعالی غواړي زما بابا جان زما نه غواړي زما والد محترم زما نه غواړي د هغې پیشنګویه ماته شوي اس حرکت نه کړي چې کله یې لاندې نظر وکړو د امام حسین وړه لور سکینه سلام الله علیها د اس د دوه خپو نه خپل لاسونه مبارک ته وکړي مخکې نه پرېږدي او فریاد ورته کوي او د مرکب ته خطاب کوي چې ته مزه هسې نه چې لاړ شي او واپس راځي او زما بابا جان د سره قتل شو امام حسین رضی الله عنه د نیزو ګزارونه پرې وشو او تاریخ پاڼې لیکي چې کله سر د تن نه جدا شو نو دا د دې اسونو په دې خپو کې د یزیدیانو یو بل ته پاس کړو د یو اصلته به بل استتله د امام حسین سر به هغه طرف ته دا ډېر عجیب واقعات دي
بهرحال چې کله معرکه ختم شو حضرت زینب بی بی سلام الله علیها مبارک وای چې ما ته امام حسین د مبارک ډیوټي حاصل را کړې و چې کله ما وکتل په خیمه کې ما ته معصومه په نظر نه راځي امام حسین خو شهید شو یوې خیمه ته وردن کېږم امام حسین نشته دا سکینه نشته بل ته وردن کېږم سکینه بی بی نشته بل ته وردن کېږم سکینه بی بی نشته ما چې کله لاشونو طرف ته خپل مزل شروع کو او بار بار به مې आवाज کو چې سکینه بچي ته کم ځای سکینه بچي ته کم ځای اخو امام حسین ورته ډیوټي حواله کړې وکنه په خیمو کې معصومه په نظر ناراضي هغه د امام حسین بچي چې هغه به قرار د امام حسین په سینه باندې حاصلو اچرته اوس په خیمه کې پاتې کیږي اچرته اوس په خیمه کې قرار مونی هغه په نظر باندې ناراضي حضرت زینب سلام الله علیها چې کله د لاشونو طرف ته لاړه چې یو قتل د امام حسین په زخمی بدن باندې په خپو مبارک باندې سری او یو روایت کې دا راځي چې وته چې بابا جان ته عثمان نه ودکه بابا جان ته عثمان نه سملې او زینب سلام الله علیها وته بچی را پاسا او ته د خپل پلار پر سینه ولې اوس نه ودا وې دومره غشي په سینه باندې دي چې کم دې ماته پکې ځای نه ملایي په کم ځای سره کېره او چې کله د دمشق په سفر روان شو د اخیری خبرې کوم دعا چې کم مناظر پیښ شوي مخکې د امام حسین سر په نیزه کې دی او روان دی ناګهانه دا کم کس کې وي دا سر نیولی دا پې دروند شو دی نه شو وړی دومره وزن یې اختیار که چې به کوشش کوو چې زه ویسمه اواز یې وکړو زه خو بس زه خو نور توان طاقت نه لرم نور زما طاقت نشته چې دا سر مخکې بوځمه قافله په ځای ودرېده ټایم شته آخري روایت بیان قافله په ځای ودرېده ساکته شوه یاره وګورې په قافله کې خو څوک پاتې نه دي چې کله نظر وکړو هغه معصومه بیا په نظر نه راځي سکینه بي بیا نه ښکاري سر دروند شو ګوره پلار محبت تقاضا ده دې خبرې کوي حضرت زینب سلام الله علیه واپس شوم وایي منډې وامه ډیوټي راته واله کړې ده معصومه په نظر نه راځي ګوره مزل مې څه قدم وکړو چې مې کړه دا معصومه په ښایسته عمده لباس کې ملبوسه یو بیبي ده او هغې د معصومه په غېږ کې راګستې او ته ما ته واقع بیان کړل ستا بابا جان ته شروع څومره تکلیفونه برداشت کړه څونه نږدې وخوړې او دا معصوم وته یو خبره کې فصلګۍ کې لګیا حضرت زینب سلام الله علیها چې ورنږدې شوه او تحقیق وکړو روح د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها حاضر شو ایتنه پوښتنې کول ایتنه تپوسونه کول دا سفر داسې جاری تر یزید دا پلید د دربار پورې ډیر درناک واقعیت دي ځکه بیانومه ډېرې خبرې شوي دوی چې کوم ځای کې پړاو وکړو او په کوم ځای کې دوی په یو ګرجه کې کېناستل یو ګرجې سره خوا کې کېناستل یو پادري بهر راووتو وی دا سر د چا دی وی د امام حسین دی وی څومره دیناره چې رانه اخلي واله رانه خو دا سر ماله یوې شپې له راکړه اوس پادري دی پاکې مو څه نه څه خو دغه شته که نه خیال خو پکې شته که نه هغه سر یې په ډېر قیمت واغستو ای پاک وینځو مخ مبارک رخسار یې وله پاک کو سر مبارک یې وله پاک کو ځان ته یې مخې ته کېښودو ټوله شپې ورته جړل روایت کې راځي په زارو قطار ژاړي د امام حسین سر یې مخې ته ایښي اثر پې باندې سو شو چې سپک شپه کله په سبا کې بدلیږي د شپې تیارې کله په رڼا کې بدلیږي هغه پادري ته الله تبارک وتعالی د ایمان حلاوت نصیب ګرځوي ځکه د امام حسین پس د مرګ نه هم تبلیغ جاری او ساری ساتلی دی ځکه موږ ته هم دغه پیغام دی د کربلا د اهم واقعینا چې د امام حسین هغه کاوشونه او کوششونه دا به موږ په دې طریقه نه کوو او زمونږ تاریخ بیانو مجبوریم ده او زمونږ غرض دا نه چې تاسو د خامخه آهو فغانو کې تاسو د خامخه فریادو کې خامخه نرمیږي واقعات داسې دي خو د دې ځای نه ځان سره پیغام کم سے کم دا خو بوځئ که نه چې د یو کس په قابله کې وړو کې وړه معصومه هم وي